نبی صلی الله علیه وسلم هر کله چې صحابه کرامو ته ایمان حکم ایمان راوړل او تاسو طاعات تابعداري کوي نو کله چې صحابه کرامو ته الله حکم نبی صلی الله علیه وسلم حکم او صحابه کرامو ته امر الله پاک د صحابه کرامو په سر کې ایمان واخلي صحابه کرام ثابتان شو بالکل دغه حکم من سمعنا واطعنا اگې نو ورستا صحابه کرامو ته یقینا دا یو حرج یو تکلیف الله پر دا حرج او دا تکلیف درېکو دا حکم الله تبارک وتعالى منسوخ کو هغه په دې باندې الله تبارک وتعالى دا بل حکم دا غي وجه دا چې دلته دا بل حکم چې نه راغی نو ځکه دا منسوخ ځکه دی ځکه نسخه په دوه سيزونو باندې معلومه یو په دې باندې په اخبار باندې چې الله پاک خبر راولي دا حکم منسوخ او دویم په تاریخ باندې چې کوم حکم مقدم وي نو هغه منسوخ وي او چې حکم مؤخر او وروسته وي نو هغه ناسخ دلته الله نبی رسول الله په حدیث کې اخبار کوي فلما فعلوا ذلك نسخ الله تعالى امدارنګه لا يكلف الله نفسا دا آیات مستنازل شوی او دا بل آیات مخکې نازل شوی اخبارم په دې دال چې حکم منسوخ دی او امدارنګه دلته دا تاریخ هم د دې دوړو ورسته امام مازری رحمه الله چې وایي نو موږ وایو دا غي خبرم صحیح ده نسخ هغه صورت کې کیږي چې کله بنا د دې متعذر وي دې خبرم دا صحیح ده لیکن دا هغه صورت کې چې کې نسخ په نسخ کې باندې نه وي کله چې صراحتا نسخ په نسخ کې باندې نو با هغه باندې موقوف معنا دا حکم هغه ثابت هغه د تصریح نسخ راغلی چې فلما فعلوا ذلك نسخ الله تعالى الله تبارک وتعالى آیات دا منسوخ دی هغه نو ورسته په دې آیات کې اکثر مفسرین صحابه من بعدهم وایي چې په دې آیات کې نسخ دا راغلی دا اول آیات دا منسوخ دی دویم آیات لا یکلف الله دا ناسخ او متأخرین علما هغه انکار د نسخ نه کوي هغه وایي چې الله تبارک وتعالى خبر کړی لا يكلف الله نفسا او اخبار نسخه د اخبار د تکیدنا لکه متأخرین دا نو الله پاک یو ځل خبر راولې چې تاسو ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله دا خبر راولې نو دا خبر هغه د تکلیف او د مؤاخذین چې تاسو په دې باندې الله مؤاخذه کوي چې تاسو په زړونو کې څه ګرځي تاسو په نفسونو کې څه ګرځي ضرور څه ګرځي په دې باندې مؤاخذه داشته چې کله صحابه کرام سمعنا واطعنا او چې موږ بالکل تابعداري دې تابعداري کار زلت بیان سنتهم او دې دا جبې دا تابعداري کار هغه نه بعد دا حکم الله وجدت دا حرج الله کوته دا مؤاخذه الله کوته د صحابه کرام د تابعداري د وجنه الله ذائق خبر راولي لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت بعض مفسرین حضرات دې تنس کې معنا دا چې صحابه کرامو په دې زړونو کې کوم شدت راغلی او کوم سختی راغلی او کوم خفقان راغلی او کوم ویر راغلی هغه آیات اولنی آیات وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ ویر راغلی شدت راغلی صحابه کرامو په زړونو کې اغین اوس الله پاک بل آیات باندې دا ویرا دا شدت خفقان صحابه کرام حضور ختم کو الله زمون مطمئن و الله بل آیات راولې لا يكلف الله نفسا الا وسعها دې سره د دې زونه دا مطمئن ولیکن دلته دې آیات چې کله دې صحابه کرام دې په ځان باندې دا الزام نه کړو چې کوم شی زمونږ وس دی او زمونږ طاقت هغه نه وي زمونږ په وس کې دی او زمونږ طاقت کې نه وي
دا به کوم باندې دا دې صحابه کرامو چې دې په ځل کې څنګه ګرځیدل دې په باطن کې څه خبرې وي د دې تحفظ صحابه کرامو ته ګرانو دا دین هم څنګه حفاظت په نفس کې خبرې ګرځيږي په ځل کې خبرې ګرځيږي په باطن کې خبرې ګرځيږي د دې تحفظ په ګران دا خو دې دا خو ډیره سخت او یقینا ته بچا سره خبرې کې تفصیل کې هغه خبرې کې خبرې ګرځيږي او کې ګرځيږي بلا باندې روان خصوص بچا سره خبرې کې پانته ګرځي کې به خبرې ګرځيږي چې دا تلې دا چې आवाज دی الته صوفه هغه داسې او چې داسې یو هغه داسې دا ټول څه ګرځي لیکن دی باندې اوس تاسو څه فکر نشته هیڅ سوچ نه کوي او څلور کې دا ګرځي یقینا دا ډیره سخت او کرامو په دې خبر چې د خواطر تحفظ په دې نفس کې یو شی ګرځي کې تحفظ د باطن اخلاص دا خوري مشکل دی کوی ویره په دې راځه صحابه کرامو چې موږ بده دي الله مقدر دا په زموږ وسنه زموږ په طاقت کې نشته الله تبارک و تعالی د اشفاق دا ویره د دې نه ختم کړه الله بیان وکړه لا یکلف الله نفسا الا وسعها تاسو په دې باندې مکلف نه په دې باندې نه مکلف تاسو وخت طاقت کې کم شی دی هغه باندې تاسو مکلف په دې اعتبار باندې باندې چې د آیات دا محکم نسره منسوخ دینا بلکې د آیات دا محکم ذکر نسخه هم د قوی او خوف صحابه کرام رسولنا الله ختم کو او هغه ویره ختم شو صحابه کرام رسولنا چې د آیات را په دې باندې مطمئن شو اطمینان وایي ومن قال حدثنا بكر بن ابي شيبه وابو قريب بن اسحاق بن ابراهيم وتقول بكثر قال اسحاق اخبرنا وقال الاخران حدثنا وكيع عن سفيان عن عامر بن سليمان المولى خالد قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت هذه الايه وإن كنتم في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله قال دخل قلوبهم من أجل لم يدخل قلوبهم من شيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا قال فألقى الله الإيمان في قلوبهم فأنزل الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا قال قد قالت ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا قال قد قالت واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا قال قد قالت الله فعلتم ومعنا الناس تكون دعاء قوي جب دعاء امتاز ولكن هذا دي وجهنا الله تعالى کرام رسول ایمان موضوع او امدارنگا دې باندې دالي کار سمينا واطعنا قول الله تعالى دعوه وبه قال حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد ومحمد بن عبيد الخبري ولفظ سعيد قالوا حدثنا ابو عوان عن قتادة عن زهرة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت فيها أنفسها ما لم يتكلموا ويعمل به سوچ خبرني وکړي یا په باندې عمل نه وکړي هغه نه مخکې چې د قدرت څخه ګرځيږي هغه نه څه پیدا کوي الله د دین تجاوز کړي الله تبارک وتعالى دا معاصي دا بل اعاده فرادي امدارنګا چې کله انسان خاصو کې د شاد یو بلا نو الله لیکي چې ته ګولکار وکي نو الله یو څه لیکوي یو سړی نیکی ته اراده وکړو تاسو نیکی کړي نه دی یو نیکی او د نیکی وکړو یو بلس دی یو بلس دالي یو سړی عزم وکړ بچا باندې معصیت باندې په باندې دی عزم او د معصیت ګناه څخه په ځل کې نه مو دا په عقیده کې په عزم کې دا نو دې سړی ته دې باندې چې زیور کړي نه نه سوچ فکر کې دا خبر راځي او دې قرار نشته او عزم مرتبه نشته په دې باندې الله دې مؤاخذه دانه مؤاخذه دانش
او کچی تدی عزم کو لکه مرتدی ورکو عزم او اراده هم مطلق د دې ګناه تبارک وتعالى د دې مؤاخذه هغه دلته جمهور علما قاضیان مولای فقها او محدثین هغه وایي چې کوم اعمال د قلوب دي چې ته یو سره عزم د ګناه کوي هغه داوي او بیا کړي نیوی عزم کوي او بیا په دې باندې مؤاخذه نشته او چې د عزم وکړو او بیا پرې ورته د ګناه پرې ولا تبارک وتعالى د یو وخت د وضو نه پرې ولا تبارک وتعالى دې ایمان د دې ګناه په باندې یو لږ انسان ته او کته اصرار کې او عزم او اصرار په باندې کې عزم شته جزمن عقیده لري مضبوط عقیده لري بیا نه تر یو معصیت ساده یو ګناه ده چې او کله ګناه دی وکړل مبارک له ګناه او کله ګناه اراده دی وا عزم دی کو الله تعالی باندې نو هغه سیئه الله په حسنه باندې ذکر الله ملائکه ته وایي دې چې دا ګناه پریفدا زما د وجه د پریفدا ما وجه د پریفدا معنا دا ورته او ثواب الله او یو حسنه دیم دې انسان وبه قال حدثني عمرو بن عبد وزهير بن خالد قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا مسلم عبد سليمان قال حدثني مسلم وبشر قال حدثني ابي عبد كل ما سعيد بن ابي وقال عن قال عن الذي وقال ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل تجاوز لامتي عما حدث فيها السابع تعمل وتتكلم به وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعود بن شاول قال حدثني هشام بن منصور قال اخبرنا المطيب بن علي عن سعيد بن ثقل عن شيخ الذي عمل قتاده بهذا الاسلام يكتب وبه قال حدثنا بكر بن شيبه وزهير بن حرب وإسحاق بن ابراهيم والاسود بكثره قال اخبرنا سفيان وقال لا حدثنا ابن هريره عن الفتيه عن الاتكال عن الأحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل اللهم عبدي بسيئات فلا تشتغلوا في زمان تبيو بناباني فلا تكتبوا عليه من كتابنا سيئة ديواني وإن عملها فمن تكتبوا سيئة من كتابنا وإذا هم بحسنة كلا تدعى باني فلم يعملها فرتقوا حسنة وإن عملها فرتقوا عشرا وتسواني من إليه اگر تدل إلى هم بسيئة دي مسئلة تفصيل اگر داري چې انسان دې نفس تا چې کوم سيزونه راځي او عارض کېږي دو قسم شیان یو انسان نفس ته راځي دا داعي الى الخير یو انسان دې نفس ته راځي دا داعي الى المعصية چې کوم داعي الى الخير دې ته الهام کوي چې کوم داعي الى المعصية نو دې ته وسوسه دا ویل دا وسوسه او الهام إلقاء الخير في قلب الغير بطريق الخير جد الهام او وسوسه ده إلقاء المعنى الشر دې د وسوسې د پاره چې انسان له ترازی پر ډېر باندې یو مرتبه ده چې انسان له ترې شي راغلو به ته وځي بس خواص واوي راضي او زي دې حدیث النفس دا ویل کېږي او لږ دویم دا چې نفس کې قرار وي او دا نفس دی لرا بغیر جبل د نفس نوي او نفس تداخل ولګي دا فیصله شي دردا پورې وکړه او نفس هغه جبل د نفس نوي نو دې ته هم دا ویل دې ته ویل کېږي هم او دریم چې کله عزم د نفس په باندې خاص نفس کې په دی باندې دا به دوه قسم سره
یو دائم وي او بل غیر دائم دا به یو عزم نفس وکي هغه به یو دائم همیشه او بل غیر دائم او څو قائل دا فسرو قسم شو یو حدیث النفس او بل هم یو عزم دائم او بل عزم غیر دائم لیکن بعضی قائل په تخمیس باندې قائل هغه دانه پدې کې یو هغه دانه چې یو وسوسه شي دا وسوسه قرار په نفس کې راځي په نفس کې قرار ونیسي دې ته حاجز دی حاجز دا دی چې دا وسوسه شي په نفس کې فقط قرار داوي دې ته حاجز دویم خاطر د خواطر چې ذکر خاطر دا دی چې نفس سره شي نفس کې وګورئ چکر وهي ولیکن دلتا الفت د نفس سره لري دې سره د نفس الفت او مين لري شي دې ته خاطر دا دی دریم حدیث النفس دا دی چې نفس زړه وسوسه شي قرار ونیسي والفت مستر می د دې ضروري شي او اراده د کول نشته نفس توسطه راغله قرار په نفس کې ونیو او هغه نو ورسته د نفس په ختم سره پیدا شي او اراده د کول نشته دې ته حدیث النفس دا دی سرورم چې څنګه هم دې ته ویل دي انسان جسم کې سره په دیوانه او نفس قصد موکی د دې وسوسې ته خو سره د بقا د جانب مرجوحنا هغه وی دې ته ویل کېږي هم پنځم قسم هغه عزم دې ته ویل کېږي هو الجزم المتقرر دا هغه جزم دی چې متقرر او ثابت بغیر د احتمال د جانب مرجوح نه په کې د سره نه نو دې کې اختلاف د په هم کې چې آیا په دې کې مؤاخذه شته یا نشته او په دې جزم کې په دې عزم کې مؤاخذه شته هم کې اختلاف دی چې مؤاخذه کې شته یا نشته او په عزم کې یقینا مؤاخذه داشته لکه دا صالح او شاعر دې کړی هغه شاعر موي یا مراتب القصد 5 حاجس ذکر مراتب د نفس قصد هغه 5 دي یو پکې حاجس دي چې علماء دا ذکر کوي اول حاجس فخاطر فحديث النفس فاستمعا دویم پکې خاطر دي دریم حديث النفس فاستمعا دا دواړه واو یو هغه حاجس دي بل خاطر دے درین حدیث نفس یلیه هم عزم كلها رفعت بدی تنیدی هم دے پینزم قسم عزم دے دا ټول پورته شوی دی کې مؤاخذه نشته سوى الاخير ففيه الاخذ خطوه طعام ما سوى المستند عزم دے بدی کې مؤاخذه داشته والاخير ففيه العزم خطوه طعام ما سوا د اخیرنا چې په دې کې عزم ده په دې کې چې دنه مؤاخذه داشته او عزم کې مؤاخذه شته د دینه ما سوا حاجت کې خاطر کې حدیث النفس کې او په هم کې په دې یو کې مؤاخذه دانش او وفي قال حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبة بن مسلم قال حدثنا اسماعيل بن مسلم وابو جعفر الى عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل اذا اما عبدي ان تجد ولا يعمل كتب ولا يحسن على كتب ولا يحسن واذا هم بسيئه فلم يعمل فاشكو عليه يعمل كتب سيئه واحده شكرا وفي كتبت على 10 حسنات تسوي الى 500 ضعف الله مستوى او مستقبل الكريم الى اضعاف كثيره
وبه قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن محمد بن مسلم قال هذا حدثنا ابو هريره رضي الله تعالى عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى اذا تحدث عبد باي عمل حسنه فانا اكتب له حسنه قال يعمل فاذا عملها فلا اكتب ومئه بأكثر تالية وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فلا أخبرها له ما لم يعملها فإذا عملها فأنا أكتب له بمثلها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما لا يكون في ذاك عبد فيريد أن يعمل سيئة وهو أفضل به فهذا أفضل به الذي يجيب بالإيمان يعني رب أبصر بالعبد الله محتاجين إعلام الملائكة والبيم الله محتاج من إعلام الملائكة عند إحسان مثل وبهم الله قديما نسبنا من فرقانا ولو فرمي عبد القبور تاسو ما فقدني عبد الدوي فإن عملها فرتبوا له بمثلها فسيئرك يوش وإن تركها فرتبوا له حسنة إنما تركها لسيئتكم ذكرها من جرائي من أجل زمان وجنا لسيئة زمان وجنا في كذا ولهذا يبدي غالي نيكي وتوبي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطيناكم مثله رسول مدد يعمل وتسوي بعد التالي إلى تبين عن شر وكل سيئة يعمل وتكتب له بمثلها حتى يلقى الله وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا بخاري بن عبد الله عن سلم عن ابن سيرين عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هم بحسنه فلم يعملها كتب له حسنه ومن هم بحسنه فعملها كتب له الى 800 ومن هم بسيئه فلم يعملها كتب وان عملها كتب له وبه قال حدثنا شيبان قال حدثنا عبد الله يعني جابر بن عثمان قال حدثنا ابو رجاء القاضي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن نبيه عز وجل قال ان الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك لأن تفسير ذكر بيان الذي التدريب أو السماع فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة فإن هم بها فعلها كتبها الله عنده عنها سنة إلى 800 ضعف إلى ضعف وسوانا بل الله صابرين أجرون صابرون مواعظين بل الذكر هذه وسرت ولأنا وسرت نجيوزا يوفلش بيدرس وقول من لسه تجربة مشاكل وسرت لا وزر أغير لو لسه بديت تجربة وزر بيت وتجربة كي ذات تجمل يقام قندوس يقام قندوس وأن لا معطي ولا تبتدع أجرنا وإن حمد إليك فلم يعملها كتبها الله عنده وأنها تسعيدة وإن حمد بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة وبه قال حدثنا يحيى قال حدثنا جعفر بن قال عن جعفر عثمان في هذا الإسناد بمعنى حديث عبد الله بن وزادة وما خاف الله ولا الله يا بلا تبارك وتعالى سيام مشوتي الله ختم به سيئنا ولا يلف على الله إلا هالك محوكنا تبارك وتعالى ترى لأن الله قال فالفضل كرم ماني الله عدل إنصاف करे सही के और हसने के अल्लाह फजल करे दा अल्लाह पाक करी मखलूक मालूम सामने कि सही के अल्लाह पाक आदल करे बना जो का यो तो वो भी न कर सकते सही के अल्लाह फजल करे सही की ऊपर इरादा दे ऊपर दे की हुई हो देखी और करने की ऊपर यो प्लस अल्लाह पर हसनात मुदाफ़ीन सय्यात मुदाफ़ीना जिसके इशारा चाहता
دې د نسبت د فضل او عدل الله تبارک وتعالى ته چې الله پاک په سیئات کې څومره انصاف کړی دی کتبت له واحده یو لیکلی شي او محا الله جل تبارک وتعالى یو سیئات دامه یو سیئات دامه ولا يهلك على الله الا هالك او هرگز سرد وسعت رحمت الله تبارک وتعالى نشي هلاك او نه هلاك الله تبارک وتعالى مگر هغه کړي چې هغه هالك او محروم وي معنا دا ده چې سرد وسعت رحمت الله تبارک وتعالى باندې الله تمره فضل کوي تمره کرم کوي او تمره احسان کوي سرد دې احسان نه مثلا ورته حدیث دارا چې الله دې فضل کرم الله سیئین حسنه وی چې ویلې او کتا وکړه یو سیئه دې چې نیکی دې وکړه ول حسنه کتا اراده وکړه کړې دې نه یو نیکی لیکلې او ته یو نیکی دې وکړه یو فلک الى 700 ضعف وسو والمضاعفين الى اضعاف كثيره معلومی کې الله رحمت ډېر وسع وسرد وسعت رحمت الله تبارک وتعالى سرد الفضلنا وسع انسان سیئات دیریږي حسنات د سیئات چې کوم دي د سیئات د افراد حسنات دا متضاعف دي سوچن لري او سرد دینا د دې دا سیئات دیږي په چا باندې حسنات باندې معلومیږي دا انسان هغه هالک او محروم سیئات افراد او حسنات دا متضاعف بهم سیئات دیږي او حسنات کبیږي دا هغه سره چې د ازلی پر وخت او محروم ذکر لا یهلکو ولا یهلکو هرگز نشي هلاک او نه هلاکی الله تبارک وتعالى مگر هغه سره حالکون چې هغه حالک او محروم وي سره د وسعت رحمت دینا معنا دا چې چا باندې دا کلمه ثابت شوی دا هغه داري چې دا کړي دا به جوړت کې صحیح باندې دا به اراده صحیح اده قول صحیح اده فعل چې دې نو صحیح اده حسنات دې یاد کړي همن قولن فعلن نیکی کې اراده شته نه پوهینا چې نیکی کوي نه او فعل کې نیکی دا حق پر حق غیره چې تخکړې الله علاقه کني دا الله رحمت دروري هیڅ کله انسان علاقه بنا الله تم فضل دلته چې د افراد دا چې تکم تضاعفات باندې هغه باندې غالب دي شي بلکې نیکی غالب دي او ځواني کو ګناہوں باندې دي باندې غالب دي معلومه شو چې دې احادیث الله پاک دې امت باندې خپل فضل او کرم دې الله دې امت ته څومره شرافت ورکړي الله دې امت باندې څومره تفسیر دا راوړي هغه چې سراغلال مشکلتونه چې مخکینی امتونو کې وو الله دې امت کړی او الله پاک دې کړی الله څومره انسان دې باندې کړی الله پاک دې وږي الله څومره مضاعف او چې بدی مونږ کې نو نه لیکل کېږي او چې په یو لیکل کېږي الله څومره عدل او انصاف وایي باب دې بیان او وصفي بچا کې ایمان کې او ما یقولو او هغه چې وایي به سره دامن من وایي وزیرا من وجدها چې دا وصفه می ذکر او ما باب دې بیان هغه چې یقولو چې وایي وزیرا ایمان را من وجدها چې دا وصفه چا وصفه می ذکر هغه وصفه کلمات انسان د وصفه نه په خلاص شي وفيه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير بن عبد الله بن عبد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال جاء ناس من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم الى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا انا نجد من كوفيان كوسنا ظن كما وشيت عالم جلوي بني احدنا يومنا تكتب به بديوان قبريوتي ذاتي علم ودنيا بديوان كتاب مناسب نے حق کے بدیوان کے ساتھ کو رحمت خبر کیا قال النبي صلى الله عليه وسلم او وقت وجدتموه یا بتا کی طرح تاسو می کوي ته تعظم لا
حمزه استفهامي تقریر لپاره او دا واو چې کوم راغلی دا مفهوم بها د عصر لپاره نه عصر مقدر باندې معنا د احد ذالک اي حسنی کی تاسو دا وخت وجدتمو تاسو سره تاسو دې کوي تعظم لرا مرجع د ضمیر مفرد وجدتمو کی دا تعظم تراجه دې تفسیر دې عبارت دا چې انتم تسالون هذا اي تاسو سوال دې کوي وخت وجدتمو او تاسو سره تاسو دې کوي دا تعظم لرا تاسو سوال کوي دا تعظم تاسو حضور نشته قالو صحابه کرام او دا کوم چې بدل کې په دې نام سره عظیم وخت کاری پیغمبر اسلام قانون ذالک دا تعظم شریف ایمان دا شریف ایمان دی او سره د محض ایمان معنا دا چې دا خبره تاسو غټګنی دا شریف ایمان دی دا غټګنه د خبره دا شدت او سره تبارک وتعالى نه معنا دا تاسو په باندې نو کوي مثلا چې عقیده په باندې وساتي کدا هغه کله چې ایمان کامل وي ایمان هغه کامل وي او مشکوک او شبهات په ایمان کې دا موجود نه وي شبهات دا پکې موجود نه وي نو دا معنا دا صریح ایمان دی دا محض ایمان دی دا وسوسه چې شیطان دا مسلمان ته چې شیطان وسوسه هغه چاته چې د هغه اغوانا مایوس شي نا امید شي ګمراه کېږي انسان ته وسوسه درچي پاتې کافر ته شیطان وسوسه نه شي د شیطان ته کافر ته کوم طریقې باندې راځي چې وایي نو هغه نه د شیطان د کافر په حق کې وسوسه باندې دا نه بلکې شیطان په کافر باندې لوبي کوي هغه نه وایي باندې باندې وکړي چې څنګه واري او چې واري او څه کوي هغه به باندې کوي حدیث معنا دا وسوسه د دې سبب محض ایمان وسوسه دا علامه د محض ایمان دا قضیه آیات رحمه الله هغه دا علامه د ایمان ده شیطان چاته وسوسه کوي دا غیر ګمراه کولو نه انسان مایوس شوی دی اوس خبر وسوسه تلال وسوسه وته اټي دا کامل ایمان نه وفي من حدثنا محمد بن بشر قال حدثني ابي عاصم قال حدثني محمد بن عمرو بن جابر الذي ابي قال وابو بكر انسان قال حدثنا بالجواب عن عمرو بن زيد الى عن الامه عن ابي سعيد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وبه قال حدثنا يوسف بن يعقوب الثقل قال حدثني ابي وحدثنا بن عبد العزيز بن سيد عن مغيرة عن مغيرة عن إبراهيم عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتنة قال كما قلنا الإيمان علامة الإيمان محض الإيمان علامة الإيمان وبه قال حدثنا ورقم معروف ومحمد بن عباد ولا بشهر قال حدثنا سفيان عن الشافعي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال يتساءل مع الشيء قال هذا خلق الله خلقا فمن خلق الله فمن وجد من ذلك شيء فليقل الحمد لله بعد ان تقول حتى يقال يجوز هذا لا خبر يقال يجوز هذا لا خبر دا هذا استعمال لري چې دا هذا مفهوشي او معنا دا حتى يقال هذا القول تبي چې شي دا قول لدا مبتدا دا خبر حذف شوی حتى يقال هذا الامر تبي چې شي دا خلق الله خلق الله تبارک وتعالى مخلوق پیدا کړي نو الله دا کړی کوم څه چې دا شي دا وسوسه نه راوي فليقل نودوي آمنت بالله فذكرني فجاء بالله ولينتهي من شيء معنى دا اعراض کی د خاطر باطلنا اعراض کدی کدی ودینا الله تعالی کو التجاو کدا زمانہ بوزي زمانہ بوزي نو الله تعالی خواطر دا نه لګي معنى دا دلائل مفیش کولې د بارا د دې افعال د نظر مکوا دلائل پیش کرو ماده دلائل باندې کار نه کیږي چې څومره دلائل پیش کړي شیطان ته دلائل ورته وي دا دلیل دی کار دی دا دلیل دی کار دی دا دلیل معنا دا چې دا څه وسره دي
امر سواری راځي هغه د نظر مکوا سوچ مکوا د دای مو پیش کوا نظر مکوا بلکې طریقه دا ده چې ولګیږي د هیڅ استدان هغه راځه اعراض نه وکا همدارنګه دا چې استجاو کړي دا زمانہ لري وفي قال حدثنا محمود بن قيلان قال حدثنا مستقبل قال حدثنا مسعود المؤثر عن هشام عن هشام بن عروة في هذا الاسناد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ياتي الشيطان احد فيقول من قال حدثنا من قال حدثنا ويقول اللهم ذكر به ولا يقول لا مان کا پیدا کړی دی په دې حالت وروي الله تبارک وتعالى چا پیدا کړی نو دا نه ورستا دا خبره کوي انسان ته وسوسه اچي دا څه کوي چې امنتو بالله وفي قال حدثني زهير بن حرب وعبد معنا دا چې شیطان سره واقع کول د سړي په ورتي کې واقع کول انسان د بچا ته په کوپر کې کوپر انسان واقع کوي زه دوی اسمان څخه پیدا کړم نو چا پیدا کړی دا څه پیدا کړی دا د الله څخه پیدا کړی په هغه ماشومان به یو بل کوي هغه کې امور پرې څنګه امور پرې کله پرې سی او پلانې پرې جو دي کوس پرې امور نو ځکه چې مشروع مقصد بدو چې دا غلطي کی واقع غلطي کې چې زر سره به ورونه امور پرې کله پرې مانډه پرې کوس پرې هغه به هوا له کوس پرې ما کوس کې اته دی باغنو سره راځي چې دا پرې انځور هوا معنی دا و چې غلطي کی واقع دغه شیطان انسان غلطي کی واقع دی اسمان چا پیدا کړ نو چا پیدا کړ چا پیدا کړ دارو چا پیدا کړ الله چا پیدا کړ او غلطي کی واقع دی او کفر چې دا دی ویل امن تو الله او رسولي دا دې ده وبه قال حدثني زهير بن حرب وعبد الله بن سيدنا عن ابي قال زهير حدثنا يقول في ذلك قال حدثني فاتي ابن اخي شهاب بن عامر هذا محمد بن عبد الله المسلم بن عبد الله أخبرك عن عمه قال أخبرني عروة بن الزبير أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحد فيقول من خلق كذا وكذا حتى يقول له من خلق ربك من خلق ربك فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله وليستدين معه إعراض وسجود الرجال كلا تبارك وتعالى السؤال كلا تتقي وصفيه وبه قال حدثني عبد الملك بن سعيد بن الليث قال حدثني ابي عبد قال حدثني ابن خالد قال قال ابن شهاب اخبرني عمر بن الزبير ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي الى الشيطان فيقول من خلق كذا وكذا حتى يقول له من خلق ربك فاذا خلق ذلك فليستعذ بالله ويكفي بالله بالاسلام وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثني ابي عبد الجهاد أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الله يتكلم عن سوالونه کول دا مضمون دي او شیطان یې سوالونه کوي معنا دا د شیطان دی دې د سوالونه دا باندې وایا حتى يقول هذا قال آلا ولري وهو آخذ بيد رجل داني منجو قلات مسلماني فقال صدق الله ورسوله فقالني اثنان وهذا الثالث ذا درهم له وقال قالني واحد وهذا الثاني ذا درهم له معنا دارا ابتدا پیغمبر اسلام دی ابتدا څنګه پیدا شو شنو دا همدارنګه دا مسله دا په زمانه د هغه شي واقع شو دا هغه سره یو کسو نو هغه رسول هغه باندې نو یو دهین یو سره هغه په باندې سوال بلا تبارک وتعالى په دې باندې قدرت لري الله په خپل مثل پیدا تاسو یې هو القادر الله قادر الله په هر شي باندې قادر الله تبارک وتعالى په خپل مثل باندې قادر دی په خپل مثل باندې قادرین الله خپل مثل پیدا کړ نو بیا په تعادل او شرکت راځي او الله په خپل مثل قادر دی چې الله عاجز الله قادر دی
آیا الله پاک پیدا کوونکی د خپل مثل په دې قدرت لري کنه هارون رشید علماء راجمه اهل علم راجمه پر دې باندې راجمه پر په دې کې یو عالم واغیدا وې دا سوال محال دا سړی چې سوال کړي دا سوال غلط دی تاسو د جواب کوشش کړئ جواب خو هلته وکړئ چې سوال وکړئ تاسو په دې سوال کې ورته سوال پیدا کړئ چې لدی دا سوال محال سوال ځکه محال دی ځکه مخلوق دا څه شي دا نو پیدا دی چې الله په کوم شي پیدا کوي هغه په حدیث نو پیدا دی او حدیث په مثل د قدیم کې دي چې الله قدیم نه نشي دي د دې دا سوال سره غلط سوال صحیح نه نو محال دی چې الله تبارک وتعالى د خپل مثل یو شی پیدا کړي دا محال او الله په دې قدرت نه لري لکه څنګه چې دا محال دی چې یو سړی قادر او عالم وي مثال الله د قدرت په دې باندې ولري چې دا د عاجز او جاهل شي دا محال دی چې نه نشي څنګه چې دا عالم قادر دی او په دې باندې قدرت نه لري چې دا د جاهل او عالم شي نو الله تبارک وتعالى په خپل مثل باندې قدرت نه لري ولی ځکه چې دا سره کې دي نشي قدرت نه لري الله پاک ځکه چې الله په مثل قدرت کوله دا حدیث او الله قدیم دی حدیث په مثل د قدیم کې نشي دا سوال سره محال دی صحیح دی جواب دغه شیطان دا څه دا محال سوالونه هغه دې څنګه وروسته چې خلق باندې د لکې خلق کو کوي وبه قال حدثني زهير بن حرب ويقول سورتي وقال حدثني اسماعيل وابن عمر كان بعض محمد قال قال ابو هريره رضي الله عنه وعن لا يتعلم بالكتاب الذي بين انه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناده ولكن قال في اهل الذي استلم الله ورسوله وبه قال حدثني عبد الله بن قال حدثنا نبي محمد قال حدثني مسروق بن عمار قال حدثنا يحيى قال حدثنا مسلمة عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسألون يا أبا هريرة يسألون يا أبا هريرة يقول هذا ترغيب لي صداع خبر حتى يقول هذا الله ومن خلق الله قال فبين أن أنا بالمسجد إذا جاء الكتاب وقال نريد أن الإسلام لا خبر أخرى أعرف كما بنى النص عليه فقال يا أبا هريرة أقول خلق الله خلق هذا أفضل بكثير من الموت فقال اشتري ديوانكم قالوا هو صدق خليل السلام لا إذا سنبيل السلام ما طويل تخل بداية تكسون أوطان رمضان تكسون معنا وما تريد لا تشتري مكشفوك قال حدثني محمد بن خالد قال حدثنا كبير بن هشام قال حدثنا جعفر بن خالد قال حدثنا يزيد بن قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم عن كل شيء حتى يقول الله خلق كل شيء فمن خلقه وبه قال حدثنا صهيب بن علي بن زرارة الحضرمي قال حدثنا محمد بن حسين عن سالم بن سليم على ابن مالك رضي الله تعالى عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل ان امتك لا يزال يقول ما كان فيقول هذا الله خلق الخلق حتى يقول الذي هذا داخل الله خلق الخلق من خلق الله وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير بن حرب قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا قتيبة بن علي عن سائرة كلاهما عن المؤمن عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث غير أن إذا خلت رزق قال الله عز وجل إنه ما كان من فرق إشارة اللهم صل على